السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. زیم مولانا عطا الرحمن. موږ د مطالعه قرآن حکیم ترجمه او تفسیر کې د سوره حج سبق ویلو. نن به موږ سوره حج څلورم رکوع وایو ان شاء الله. که تاسو زموږ چینل باندې وي دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن واخلئ چې کومه نوې ویډیو زمونږ وي هغه تاسو ته په وخت باندې موصولیږي. اوس موږ دا سبق شروع کوو ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. دا مخکې چې کوم احکامات ذکر شو د حج هغه خو ذکر شو، کم مخصوص احکامات د حج هغه ذکر شو. اوس عام احکامات هغه ذکر کیږي د حج. نور مسائل هم دي. ذالک دا چې کوم مخکې ذکر شو مخصوص احکامات، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، چا چې تعظیم کو د الله د حرمتونو دا غوره دی د لپاره. چې کوم د الله جل شانه د احکاماتو دا ټول محترم دي، ټول احکامات او دا ټول احکام شرعیه دا معزز دي، نو دی باندې عمل وکړو دی به په خپل باندې معزز شي او دا به سعادتمن شي دنیا او آخرت کې. ومن يعظم حرمات الله، چا چې تعظیم وکړو د الله د حرمتونو، فهو خیر له عند ربه، دا غوره دی لپاره په نظر خپل باندې. واحلت لكم الانعام، حلال کړی شوي تاسو لپاره څاروي، الا ما یتلی علیکم، مگر هغه څیز حلال نه دی، هغه څاروي حلال نه دي چې تاسو باندې به لوستلی شي. انعام نه مراد هغه څاروي مراد دي چې کوم اوښه ده او دارنګې غوا ده، میښه ده، دا الله جل شانه تاسو لپاره حلال کړي دي. البته چې کوم تاسو باندې لوستلی شي الا ما یتلی سره هغه څاروي مراد دي چې د هغې د سوره مائده کې د هغې ذکر شوی دی. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر الله والمنخنقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة. الله تاسو باندې حرام کړي دي مرداره، وینه بهیدونکي، ولحم الخنزیر، د خنزیر غوښه، او چې کوم څاروي باندې د الله پاک د نوم نه علاوه بل نوم واخیستلی شي، د بوتانو، د بزرګانو وغیره، خو د الله نوم نه دی او د هغه په نوم باندې ذبح شي، نو دا د دې خوراک جایز نه دی. دارنګې والمنخنقة، د هغې ساه خفه کړی شي او هغې سره هغه په هغې کې هغه مړه کړی شي، نو دا خوراک د هغې جایز. الا ما یتلی علیکم نه مراد هغه څاروي دي چې کوم د آیات کې ذکر دي د سوره مائدې. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تاسو ځان بچ کړئ د ګندګۍ نه. ګندګي سره هغه اوثان دي، بوتان دي، دی وضاحت دی، تفسیر دی.
تاسو ځان بچ کړئ د ګندګۍ نه چې هغه بوتانو عبارت دی دا شرک دی د الله سره شریک جوړول دي دا چې کوم دی هغه څه دی دا ګندګي د شرک کول د الله سره شریک جوړول وجتنبوا قول الزور او تاسو ځان بچ کړئ د دروغو ګواهۍ نه یا د دروغو نه ځان بچ کړئ د دروغو نه ځان بچ کړئ چې تاسو دروغ مه وایئ د حق خلاف کومه خبره ده باطل خبره ده عقاید فاسدي کفر او شرکی پکې یا معاملاتو کې یا دارنګې دا قول زور نه مراد غلطه ګواهي ورکول دا هم ترې مراد کېدلی شي نبی علیه الصلاة والسلام دا ټول په کبیره ګناهونو کې شمار کړي دي دروغ ویل دارنګې الله سره شریک جوړول د مور پلار نافرماني کول دا ګناه کبیره دی دروغ ګواهي کول په عامو خبرو کې دروغ ویل دې ته قول الزور وی حنفاء لله تاسو مایل شئ الله ته صرف د یو الله بندگی کوئ حنیف ویل شي مایل ته الله دین تر الله وحدانیت ته مایل شي غیر مشرکین به چې تاسو شرک نه کوئ د الله سره ومن یشرک بالله چا چې د الله سره شریک جوړ کو فکأنما خر من السماء گویا چې دی راګزار شو دی راوغورځېده د اسمان نه فتخطفه الطیر پس دله وتښتئ مرغۍ او تهوي به الریح یا دله یوسي هواګانې فی مکان سحیق لرې ځای ته ډېره هوا راوالوځئ او له یو لرې چېرته خشک او بیابان ته یې ګزار کړي چې الله سره شریک جوړ کړو یا د اسمان نه راغورځېږي په دې اسمان او د ځمکه منځ کې چې کومه خلا ده هغې کې بس مرغۍ پرې راشي ویستدله راوچت کړي ویې تښتئ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دا احکامات چې دا ذکر دی ګوره دې کې هم دا یہ ہمارا حکم ہے دا زمونږ حکم دی الله پاک فرمایي دا زما حکم دی را چې کوم مې ورته ګوره ذکر کړل ومن يعظم شعائر الله چا چې تعظیم وکړو چا چې عزت وکړو د الله د نښو د دین شاعر الله تعظیم یې وکړو چې هغې کې جوماتونه راځي بانګونه دي منځونه دي حج روژه زکاتونه دي وغیره وغیره دا الله شاعر دي د الله د دین د شاعرو تعظیم وکړو د دې عزت او احترام یې وکړو نو دی په خپله الله سعادتمند کی فإنها من تقوى القلوب یقینا دا د پرهیزګارانو د زړونو نه دا د زړونو پرهیزګاري ده څوک د الله د شاعرو شاعر د شعیرتون جمع ده شعیرتون ویلی شي نښې ته علامت ته چې دا یو خاص مذهب یا جماعت دپاره یو نښه او علامت وګرځېږي دې ته شاعر وایي شاعر د اسلام خاص احکاماتو نوم دی چې مسلمان په هغې سره پیژندلی شي دا د مسلمان دپاره دا نښه ده چې مسلمان کې به دا خوی نه وي او دې کې اکثر احکامات د حج چې دی دا هم شاعر الله کې راځي دا د زړونو پرهیزګاري ده څوک چې د شاعر الله تعظیم کوي دا د زړه نه پرهیزګاره دی دا د زړه د تقوا د پرهیزګارۍ نښه ده د ده پر زړه باندې د دې زړه کې د الله یاره ده پرهیزګاري ده د دې وجې نه دی د شاعر الله تعظیم کوي لکم فیها منافع تاسو لپاره په دې کې فیدې دي الی اجل مسمن نیټې مقررې پورې لکه تاسو د دې څاروونه پی اخلئ سورلي پې کوئ دارنګې بوجونه پې وړئ هر قسمه پیده ترې اخلئ دا څه وخته پورې دي دا تاسو لپاره حلال دي خو کله چې دا د حرم د مکې دپاره د ذبح دپاره متعین شي دې ته بیا هدیه وایي هدیه مخکې هدیه نه وي
بلکې مخکې دا څاروي دي، عام څاروي دي، بس هغې باندې تاسو دا فایدې تېخلې او بیا ترې هدیه جوړ شي. هدیه را چې د حج یا د عمرې دپاره ته ځان سره بوځې. حرم شریف ته دې دپاره چې دا به زه د حج دپاره یا د عمرې دپاره مثال په طور باندې هلته به زه حلالومه، نو دا هدیه شو، قربانۍ څاروی شو. نو بیا یو انسان مجبوره نه دی د دې نه بیا فایده اخیستل دا جایز نه دي. لکه سړی اوښ چې کوم دی هغه دا د قربانۍ لپاره بوځي، اوس د قربانۍ لپاره یې منتخب کړي، نو اوس بل څاروی نشته دی چې دی پې دغه سفر وکړي، نو دې وجې نه دی دا کولی شي، دا دی کولی شي چې دی داسې کار وکړي چې دا څاروي باندې مزل وکړي، دا جایز ده. ثم محلها بیا ځای د دې الی البیت العتیق، هغه کور دی پخوانی یا عتیق په معنا د پخواني هم راځي او عتیق په معنا د آزاد هم راځي. تاسو ته مخکې هم دا ما ته تفسیر کړی چې په معنا د قدیم سره دا ډېر مخکنی دی او په معنا د عتیق سره د هر قسمه رکاوټونو نه دا آزاد دی، نه دې باندې دشمن قبضه کولی شي. الله پاک په دې کې دا خاصیت ایښی دی. ولکل امة جعلنا منسکا، هر امت دپاره موږ ګرځولی دی طریقه د قربانۍ. هر امت دپاره موږ یو طریقه د قربانۍ هغه مقرر کړې وه. لکه پخوا چې کومه قرباني به وشوله نو هغه به انسانانو خوړه نه، بلکې هغه به د اسمان نه به اور راغی او هغه به وسوځېده، نو دا به الله ته مقبوله وه. که الله ته به قبوله نه وه بس بیا به دغه شان وی. دا خو د الله احسان دی په دې امت باندې چې الله پاک د دې د قربانۍ دپاره دا حکم نه دی مقرر کړی چې قبوله نه دی، دغه شان به بیا په ډاګه باندې به پرته وي. او بیا خاص کر پښتنو کې خو دا مسله شته دی چې یو بل ته بیا پیغورونه کول، زمړه قربانۍ څاروی دی هغه ځای کې دغه شان پروت او دا شان چې کوم دی الله ته قبول نه، یو بل ته بیا په دې باندې پیغورونه ورکول او دې نه یو پوره لانجه به جوړوي. ولکل امة منسکا، موږ ګرځولی هر یو امت دپاره، جعلنا موږ ګرځولی منسکا طریقه د قربانۍ، دا وله موږ مقرر کړې ده لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم، دې لپاره چې د الله نوم په یاد کړي په هغه څه باندې چې الله رزق ورکړی دوی ته. دا څاروي خو الله پاک د انسان د ملکیت کې ورکړي دی او دا انسان دا وایي چې دا زما غوا ده او دا زما میخه ده او دا زما اوښ دی، مالکان یې جوړ کړي ده. د الله څومره ښایسته احسان او څومره ښایسته قانون دی چې د انسان یې مالک جوړ کړی دی او بیا د انسان دپاره په طور د امتحان دا وایي چې دا اوس زما په نوم باندې ذبحه که، زما لپاره ته قرباني که. لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، چې یاد کړي نوم د الله په هغه څه باندې چې موږ دې ته رزق ورکړی دی د څاروو. دا منسک قربانۍ ته ویلی شي، طریقه د قربانۍ موږ دوی ته ښودلې ده. فإلهکم اله واحد، معبود ستاسو معبود یو دی، فله اسلموا، دی الله ته تابعدار شئ. وبشر المخبتین، زیری ورکړئ عاجزي کوونکو ته چې څوک د الله لپاره عاجزي کوي. من تواضع لله، حدیث مبارک کې راځي چا چې د الله د یرې دپاره عاجزي وکړله نو الله به رفعه الله، الله به ده اوچت کړي. او چا چې تکبر وکړو وضعه الله، من تکبر وضعه الله، چا چې تکبر وکړو هغه به الله ښکته کوي او ذلیله کوي به. نو هر ځای کې خپل لویوالی او خپل لوی شان او خپله لوی عهده دا مخکې کول نه دي پکار، بلکې د الله لپاره عاجزي کول پکار دي، د الله لپاره انسانان معاف کول پکار دي. څو در سره زیاتې وکړي هغه معاف کړي، هغې چې کوم دی بدله ډېره زیاته لویه ده. الذین اذا ذکر الله، عاجزي کوونکي څوک دي؟ هغه دی چې د الله نوم یاد شي، وجلت قلوبهم،
نو یریږي زړونه د دوی د الله د نوم د عظمت نه، هغې دا زړونه ویرېږي چې د الله نوم یاد شو، ګوره د الله یې راته چې کوم دی وسیله کړو، الله پاک یې راته رامخې ته کړو، د الله نوم یې راته واخېستو، نو ده را زړه ویرېږي. والصابرین علی ما اصابهم، او صبر کوونکي په هغه څه باندې چې دوی ته رسېږي. که مصیبت تکلیف رسي دا انسانان پې صبر کوي. د صبر خو 3 اقسام دي. یو خو دا زمونږ په نیز باندې چې کوم مشهور دی، هغه انسان مړ شو ته پې صبر وکړي، یو خو دغه دی. یو صبر په طاعات هم صبر کول، چې یو نیکی کار کې چې هغه ته مدام کې همیشه کې، داسې نه چې بس نن دې وکړو سبا له دې ورته بیا ملا ماتې، نن 20 رکعته نفل وکړو خو سبا له دې بیا چې کوم دی ملا ماتې، نن سپاره سبق ووایه بیا سبا له نه کې، نه دا به ټول عمر به کې. غوره د کارونه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه کار دی نیک عمل کې چې هغې باندې مدام والی همیشګیري. والمقیم الصلاة، او قایمه لمانځه لره مونځ ودرئ په خپلو اوقاتو مستحباتو واجباتو سره. صبر کوونکي علی ما اصابهم په هغه څه باندې چې رسېدلي دوی ته. والمقیم الصلاة، دارنګې قایمونکي د لمانځه. ومما رزقناهم، او د هغه مال نه چې موږ رزق ورکړی دوی ته. ينفقون، دوی خرچ کوي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن، او دارنګې بودنه هغه اوښي ته ویلی شي چې کوم د قربانۍ دپاره مقرر شي، دا هم د شاعر الله نه ده. والبدن جعلناها، او اوښه جعلناها من ګرځولې دي لپاره لکم تاسو لپاره من شاعر الله. بدن آئینده ورته لیکلي دي قرباني کې اونټو کو، چې کوم د قربانۍ اوښان دي دا موږ تاسو لپاره ګرځولي، دا هم د شاعر الله نه دي. من شعائر الله لکم فیها خیر، تاسو لپاره په دې کې خیر دی، تاسو لپاره دې کې خیر دی. فاذکروا اسم الله علیها صوافا، تاسو د الله نوم یاد کوئ په دې کې صوافا، په حالت د صوافا کې. صوافا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د صوافا تفسیر کوي. هغه څاروي ته ویلی شي، هغه اوښ ته ویلی شي چې هغه په 3 اوښپو باندې ولاړي او دا یو خپې ورله تړي. دا سنت طریقه هم ده داسې، د اوښ په ودرې او یو خپه به ورله صرف وتړي او بیا به یې نهر کي. د نهر چې کوم ماهر دي قصابان دي یا د عرب دي، هلته قرباني د اوښ ډېره کېږي نو هغې ماهران دي، هغه نهر وکي. او دا نور څاروي هغې کې ذبح سنت ده او دې کې نهر سنت دی. 3 خپې کوله وي او یو خپه یې ورله تړلي، دا قرباني د اوښ دا اوښ سره خاص ده، دا چې کوم دی غوره او سنت دغه ده. او پرې نورو کې ذبح ده چې دا راسملې او دارنګې حلالې کې دغه ذبح ده. فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها، کله چې دا وغورځېږي په اړخونو باندې، وجبت په معنا د سقطت سره وغورځېږي، کله چې وغورځېږي دا په اړخونو باندې، فکلوا تاسو خورئ منها د دې نه. واطعموا القانع والمعتر، تاسو دې په خپله باندې هم خورئ. واطعموا، او طعام ورکړئ دا قانع لره چې هغه صبرناک دی، قناعت کوونکی دی، دا پې دونه پروا نه وي، که ور دې کړه که ور دې نه کړله او ورپسې حرص نه کوي. والمعتر، او بې قراره ده پاله چې هغه ورپسې سم رپي، هغې له هم ته خیر دی ورکوي. واطعموا القانع والمعتر، تاسو دا وخورئ چې کوم دی په صبر کوونکي باندې او بې قراره باندې. کذلک سخرناها لکم، دارنګې موږ تابع کړي تاسو لپاره. لعلکم تشکرون، دې لپاره تاسو شکر وباسئ. دا الله تاسو لپاره مسخر کړي، کنې که یو اوښ یا یو میخ یو سانډا ځان په لعنت کو نو ټول کلی بیا د هغې علاج نشي کولی، او داسې الله پاک موږ لپاره تابع کړي. ماشوم به د پړي نه نیولې، یو لوی سانډا به یو لوی اوښ به
او هغه به کنټرول کړي. یا ماشوم به مخکې رواني لسه تو خان ورپسې رواني څاروي به یې مخکې کړي ځان نه یو کنډک د غواګانو د میخو به روان کړي او یو کس ورپسې ډانګې اخیستې او هغه به تابع کړي. نو دا څوک تابع کوي؟ دا الله تابع کړي دي زمونږه. کذالک سخرناها لکم منګه تابع ده همدارنګه منګه تابع کړي تاسو لپاره لعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شکر وباسئ. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها نرسیږي هرگز نرسیږي الله ته غوښې د دې څارو ولا دماؤها او نه وینې د دې ولکن یناله التقوی منکم لیکن رسیږي الله ته پرهیزګاري ستاسو نه چې تاسو د الله د رضا لپاره د زړه په پرهیزګارۍ باندې دا ذبح کوي نو هله به دا چې کوم دی کار کوي. یعنې الله خو د دې ذبح کولو ته او د دې وینو ته ضرورت نشته دی. ستاسو پرهیزګاري ستاسو امتحان دی، انسانانو امتحان دی چې دا د الله د رضا لپاره در په زړه کې راځي که نه. کذالک همدارنګې سخرها لکم موږ تابع کړي تاسو لپاره لتکبروا الله چې تاسو د الله نوم لوی بیان کوي علی ما هداکم په هغه څه باندې چې تاسو ته هدایت کړی دی. وبشر المحسنین زیری ورکوي نیکانو ته نیکي کوونکو خلکو ته زیری ورکوي محسنان چې کوم نیکي کوي. ان الله یقینا الله پاک یدافع عن الذین آمنوا الله دفاع کوي د هغه خلکو له طرفه چې ایمان یې راوړی دی. الله د مؤمنانو دفاع کوي. مخکنی آیاتونو کې د مشرکانو ذکر وشو چې نبی علیہ السلام او صحابه د عمرې نه منع کړل او حدیبیه مقام کې دوی ایثار شو. نو الله تسلی ورکړي د مؤمنانو ته نبی علیہ السلام ته چې الله ستاسو دفاع کوي، الله تاسو حفاظت کوي. ان الله یقینا الله پاک لا يحب محبت نه کوي کل خوان هر یو خیانتګر سره چې ډیر خیانت کوونکی خوان ډیر خیانت کوونکی مبالغې صیغه کفور چې څوک ناشکر الله نه خوښي غلرا خیانتګر او ناشکر انسان الله نه خوښي. الله دې عمل کول توفیق راکړي.